یو باندچی په محمد رسول الله باندې اس خرڅ او چې کله په اس خرڅ کو نو محمد رسول الله ورته فرمایي کور پورې ځم او تعالی دا پیسې در کوم. اوس محمد رسول الله تیز را روان دی او دا باندچی دا رو کیږي. نو په لاره کې چې کم دی دا خلک دا اس ګوري او تپوس کوي الکه دا اس خرڅې. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم قیمت باندې د سره سودا کړی دا نو د دینه زما محترم اوچت قیمتونه وته خلک وی لګي. ابي لګر سے خبره وی ایمان خوري وره ارمان د دنیا گئے دا هغه وخت نه دا خبري. نو دا دغه زینه محمد رسول الله ته आवाज کوي کته دا اس علي نو مال زر پیسې راکا او ما سره خبره ختمه کا او کدی علي چې دا زمخ کې په بل چا خرڅ کا. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته आवाज کوي چې دا الله بندا دا خو ما تا نه اخسته دي ما تاسو سره سودا کړی دا. نو دا وته سوې وي تاسو سره څوک گواهی چې تا ما سره سودا کړی تاسو سره په دې خبره څوک گواه هي ته تیار دي چې تا ما نه دا اس اخسته. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د سره دا سودا کوله نو زما محترم هم دا باندې چې نبی علیہ السلام ومنځ کې خپل څوک نو چې کله دا خبره ده وکړه زما محترم خلکم ولاړ دي الله رسولم ولاړ دي چې تا خو کوام به کم طرف نه د تصور کو دا ظالم خو تمام درو وی لګیا. نو پدې کې خزیمه رضی الله عنه یو سیر ته ولاړو رامخ کې شو یا رسول الله زګه وایم چې دا اس تاسو باندې د در خرڅ کړي او تاسو ته اخسته. نو الله رسول ته مخ راوړو اے خزیمه ته خو ویم نه کنه ته خو ویم نه موت دی چې کله سودا کولا نو مودا تنی تنها مودا ولاړو بل سو خو نو ته څنګه وی چې یا رسول الله زګه وایو ورکوم په دې خبره چې دا اس تاسو ته اخسته پتا شو در خرڅ. نو خزیمه رضی الله عنه فرمای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو مونږ ته چې کوم روایت راوړي دي کوم آسمانی خبرې تاسو مونږ ته کوي پنالی دل سترګو مونږ په هغه باندې ایمان راوړی دی او د دې خبرې گواهی ورکو چې د عبادت لایق یو د الله ذات دی او د الله نه بغیر بل چاته عبادت کول دا شرک. نو یا رسول الله ستاسو آسمانی خبرې چې مونږ کتلیم نه دي اته مونږ ته بیان کړی دی او را روانې خبرې ته به مونږ ته کې په هغې به مونږ ایمان راوړو او د هغې به مونږ ګواه جوړېږو. نو یا رسول الله تاسو وایئ چې دا اس ما د دین اخسته په دې خبره کې به زه شک کوم او زه د دې خبرې ګواهي ورکوم چې دا اس دا تاسو د دین اخسته دی او د په تاسو در خرڅ کړی. نو الله رسول ته د خزیمه رضی الله عنه دا ګواهي دومره خوښه شوله حالانکه ګواهي به د دوه کسانو قبول او مقبول وي د څو کسان د دوه کسان او دلته یو کس ګواهي ورکړه. نو الله رسول څه فرمایي وایي د خزیمه دا ګواهي د دوه کسانو د ګواهانو برابر ده. د خزیمه د یو کس دا ګواهي دا د دوه کسانو د ګواهي برابر ده. نو خزیمه چې په چا ګواهي ورکي نو هغې ته د دویم کس ضرورت نشته ولې چې خزیمه د دې ګواهي د دوه کسانو د ګواهي برابر. زما محترمو دومره بغیر د چوچرا بغیر د شک و شبهات هغې به د الله د رسول صلی الله علیه وسلم یو خبره چې کوم دی هغه زړه ته کوزول او په هغې به عمل کول. زما محترمو رحمتا للعالمین بنکر الله رب العزت محمد رسول الله دی دنیا ته راولې. نو اوس هغې چې کوم دین موږ او تاسو ته راوړی دی اوس په دې دین کې نه کمې کول پکار دی او نه زیاتې کول پکار دی. کمې هم ظلم دی او زیاتې هم ظلم دی او الله رسول ته په دې سره تکلیف ورسېږي. بیا د ځان نه دا خلک چې کوم دی یعنی قلقلا خانان او خیاران یې ځان نه جوړ کړي او باقاعده هغه ست غونته کې راخست نه مني در سره مني نه. نو الله دې قوم ته هدایت وکړي الله دې موږ په صحیح دین باندې چلیدو والا جوړ. زما محترمو یو يهودي اوسۍ نیولې وه او دې اوسۍ ډېر جړا فریاد کول او په دې کې جناب محمد رسول الله په دې لاره تېرېدو چې کله دا اوسۍ وکتله نو الله رسول خو به د زناورو په خبره هم پوهېدو چې دا څه وایي. الله رسول ته به زما محترمو ونو چې کوم دی سلامونه کول ونو کاڼو بوټو به هم سلامونه کول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد گواهی نه به ورکړي دا د الله ریښتونه زه ګواهي ورکوم چې محمد رسول الله د الله رسول دی او اخري رسول دی اخري نبی. نو زما محترمو الله رسول چې راغی او د دې اوسۍ دا جړه فریاد یې واورېدو نو د اوسۍ محمد رسول الله ته جړه فریاد کې دا خبره کوله چې یا رسول الله زه خو چې کوم دی روان وم او په هغه فلانکي
غر کې چې کم دی یو غار دی پای کې زما بچی پراته دي او هغه بچو د مړولو د پاره چې کم دی روانه او مودي يهودي گرفتار کړي ما او دې ډېر چړا فریاد کوم چې ما پریدا ز خپل بچو لزان رسوم بچی می وګی دي او دا ما نه پری او یا رسول الله زم او بچی ما کوم واپس راځه الله رسول ته فرمایي زلاړ دی يهودي ته وای چې دا پریدا دا واپس راځي وای دا ستاسو دماغ مانی چې اوسې دا مانی ولې دا به پریدم او زیبا او بیا په بیا راځي الله رسول ته فرمایي په ضمانت کې در سره زکه انم دا پرید په ضمانت کې دا زنجیر ما تر واچوا دا اوسې اخلاص دا زیو بچو له خوراک ورګي بچی ماړه کې واپس راځي رحمت للعالمین بنکر ځان له زمنګ او تاسو لپاره رحمت نو ښا د زناورو د پاره په اوبو کې میانو د پاره په سړو کې میګانو د پاره په هوا کې مارغانو د پاره چرین پرین ټول زنګلات او زناورو د پاره الله رحمت للعالمین بنکر دنیا تر علی نو د اوسې په محمد رسول الله ناس دومره اوچته هستی او د اوسې په ناس ته او هغه اوسې لاړه چې کله لاړه ازما محترمو الته بچو ته دا ټوله کہانی ذکر کړه چې زر زر ځانونه ماړه کوي ستاسو ضمانت کې محمد رسول الله ناشته هغه بچي وته وي مور استا د سینې په موږ هغه پورې حرام دي تر څو دی محمد رسول الله رها کړي نه موږ په نسخو موږ وږي خي هغه اوسې ثاني ولې په منډه منډه بیا راغله خو چې بیا راغله او يهودي دا منظر وکړو يهودي به اختیار ویلي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله کلمه وی دا مسلمان شو تمام محترمو داسې یو ښکلي اخلاق داسې یو ښکلي نمونه داسې یو ښکلي صفات هغې پوره دنیا ته پیش کړو الله رسول اول دا منبر جوړ نو الله رسول چې به کومه خطبه کوله نو الله رسول به یو ونه باندې زما محترمو تشریف فرما کېدو د ونې نه یو داسې منبر غونډه کې جوړو او په هغې به الله رسول صلی الله علیه وسلم تشریف فرما کېدو خو چې کله صحابه یو ښکلی جومات جوړ کو پای کې منبر جوړ کو او الله رسول هغه ونه پرېښوسته او په هغه منبر او هغه ځای بدل کو تاسو په الله یقین وکئ هغه ونې به زما محترمو لکه د ماشوم غونته کې جړا کوله لکه ورک شوی ماشوم چې مور غواړي که نه اله ماله مور وله ماله مور اله ماله مور وله تر څو پورې مور په خپلو سترګو کتلی نه او مور دا ماشوم نیولې نه یو سینې ته راجوخ کړی نه د ماشوم ته قرار نه راځي همدغه شان چې څوک هم تېرېده دې ونې به جړا فریاد کولو او سلګۍ به وهلې ولې چې محمد رسول الله به په دې ونه تشریف فرما کېدو او بیا محمد رسول الله نشته نو دې ونې به جړا کوله محمد رسول الله پسې به ژړل ولې ورسره دومره مینه ده د ونې یو ونه ورسره دومره مینه کوي موږ انسانان او موږ د هغې امتیان موږ ورسره مینه نه کوو موږ د هغې پسې خفه کېږو نو موږ د هغې سره وفا نه کوو نو الله رسول ته خلکو شکایت وکړو یا رسول الله دا ونه خو ډېر زاړه او قطار سره جاړي الله رسول راغی او د دې ونې نه یې داسې لاسونه تاو کړو غاړه یې ورکړه چې کله یې غاړه ورکړه هغه ونه خاموشه شوه تسلي وه